بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې د پررونق مجلس ته د بللو دعوت راکړو. دې نه بعد کې د فریقین هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی د خپله خبره مشرانو ته کېښوده او د مشرانو په خبره باندې لبیک وکړو او دا دې محفل ته راغله چې نن د هغوی په منځ کې صلح ده. علما کرامو خبرې وکړې، قاري صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړې. صرف د عمل کولو زمونږ کمی دی. آیا روز موږ ته په جنازو کې، په جوماتونو کې، په جمع جرګو کې او ښکلي ښکلي علما صاحبان هغوی خبرې کوي، هغوی عمدقه په دې خبره باندې زور کوي چې د اخلاقو مظاهره وکړئ، درګذر کوئ. خو چې موږ د هغې ځای نه اخوا شو نو بیا زمونږ مقته زور ماحولي پړه کې هغه خیري پړه کې منافقت هغه ټولې خبرې چې راځي نو هغه هم دې خبرو ته جوړېږي چې دشمنۍ طرفګنۍ باندې سړی ووړي، قتل مقاتله پکې وشي. نو دلته کې لږ دوی چې کومې خبرې وکړې په دې باندې عمل وشو که نه نو انشاءالله چې هیڅ یو ځای کې به هم داسې دشمني طرفګنۍ پاتې نه شي او نه به دا دغه ته ماحول جوړ شي. نو که داسې وړې وړې مسلې راځي او بر وخت د هغې تدارک کېږي نو هغې نه غټې خبرې هغې نه جوړېږي. دشمني یو سړی بدماشي وکړي په لږ ټایم کې هغه د اعصابو جنګ وي، د هغه د ځان سره د اعصابو جنګ شروع شي. که په دغه کې د چند سیکنډو یا چند منټو ځان سره ښه فیصله وکړه او هغه جنګ یې په خپل ځان بیلو نو د ګټه وکړه. چې سوچ یې وکړو چې یاره وروستو زما چې کومه بیرګه ما پسې پاتې ده د هغې شرمول به وي، دې فیصله غلطه وکړي، منفي طرف ته لاړ شي، په دشمنۍ هم ووړي، بېعزتۍ هم وشي، پولیس یې په کور کې ګرځي، وروسته بیا په عدالتونو منډه تړلې. نو زه وایم چې بر وخت سړی خپله فیصله په خپله کوي او دا انکو پښتو ځان ته نه ودرېږي چې دې سړي ما ته بد وکتل یا دې سړي ما ته کنځل وکړو. درګذر چې دی هغه ښه شی دا علما کرام ووایي په قرآن کې هم الله تعالی وایي چې یاره روغه وکړئ، روغه ښه شی دی. موږ اوس که دلته چا آواز وکړه چې یاره چا توهین رسالت وکړه، یاره حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې چا ګستاهي وکړه نو هر سړی به دې ته ګورو نه چې دا کار شوی دی که نه شوی، بس دان ټوپک په راډیو موږ به ځو سرکاري املاک ته هم نقصان رسوو، خلکو ته هم نقصان رسوو، د هغې شي به تصدیق هم نه کوو او دې ته نه ګورو چې په آی روز موږ د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهی کوو. حضور صلی الله علیه وسلم د اخلاقو درس ورکړی موږ نه کوو. حضور صلی الله علیه وسلم درګذر ویلي چې کوئ موږ نه کوو. حضور صلی الله علیه وسلم ویلي چې منافقت پړه کې مه ساتئ موږ ساتو.